بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمنو موږ په یو اهم مسله باندې تبصره کو چې نن سبا دا مسله ډیره زیاته شوې ده، الحاد. تاسو ته ښه پته ده په کالجونو کې، یونیورسټو کې، دغه رنګې په هر ځای کې، بلکې په ټول ورلډ کې، په ټوله دنیا کې ملحدین ډیر دي. زموږ نوجوانان کالجونو کې دا ملحدین شو، الحاد طرف ته مایله شو، او دغه رنګې په یونیورسټو کې. نو دې دپاره موږ به تاسو یو اهم نسخې، داسې یو اهم قواعد، داسې ضروري قواعد چې هغه به تا سره ملحد هم مني، او عقلي قواعد دي او مشاهده دي، په خارج کې هغه مسلم دي. قرآن او حدیث خو تا سره ملحد نه مني، دغه قواعد به تا سره ملحدین هم مني. دې باره کې موږ تاسو ته مختصر کلیپونه 2 منټه 3 منټه او یو قاعده به بیانو. لکه اوس یو قاعده ده که نه، قاعده دا ده چې د یو شیز باندې حکم لګول نه مخکې د هغې معرفت ضروري دی. یعنې چې ته په یو شیز باندې حکم لګي، اول د هغې پهچان ضروري دی، چې دا به تا اول پیژنې. اوس ته وایې الله رب العزت نعوذ بالله وجود نشته دی، نو ته به اول الله پیژنې چې الله څه ته وایي. چې الله وپېژنې، د هغې نه بعد به ته حکم لګي. دغه رنګې الله رب العزت دپاره که ته جسم ثابتي، لکه مجسمه حضرات چې جسم ثابتي، د هغې دپاره شرط دا دی چې الله رب العزت خو ته وپېژنې که نه. دا جسم لفظ به ته پېژنې چې جسم عبارت د د قابل ابعاد ثلاثو نه. نو چې کله ته دا وپېژنې چې قابل ابعاد ثلاثو دی نه دی، ذات د باری تعالی پهچان وپېژنې، نو بیا به دا حکم لګي. به هر حال نو موږ به تاسو ته مختصر قواعد ښایو، نو دې دپاره چې تاسو د الحاد نه بچي او ملحدون له کلک جوابونه ورکوي او په هغې باندې رد وشي. جزاکم الله خیرا.